زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، د انسان په زندګۍ کې په انسان باندې مختلف حالات راځي. کله خوشحالی راشي او کله غم او مصیبتونه راشي. او بیا دا یاد ساته چې مسلمان انسان او مسلمان وابګل جی صاحب چې انسان وي او مسلمان وي، نو دا پزله کې نن دا خبر ځان سره یو سه چې انسان وي او مسلمان وي، نو د په زندګۍ کې به خامخا په د تکلیفات راځي، غمونه به راځي، مصیبتونه به راځي، تکلیفات به راځي. او بیا دام یاد ساته چې څومره انسان الله ته نږدې وي، رسول ته نږدې وي، قرآن ته نږدې وي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سنت طریقو داغه عمل وي، الحاصل نتیجه دا ده چې څومره نیک وي دومره ګوره امتحانات به زیات وي. دا یاد ساته، دومره به تکلیفونه ګوره زیات وي. نو اوس چې انسان نیکم وي او تکلیفونه زیات وي، دی زړه کې یو ګیله شاید راشي چې زه خو نیک یم، زه خو الله ته نږدې یم او دا تکلیفونه راځي. نو په دې خبره باندې نن زه پیوما او دا سوچ لږ راوستل پکار دي د دې د وجې چې زمونږ کمزوري مسلمانان باندې تکلیف راشي، مصیبت راشي، ازمایش راشي، د بیا حوصلم کمزوري شي او بعضې پکې دې حد ته ورسي چې بیا د دې خولې نه ډېر نازیبا او ډیر خطرناک الفاظ وباسي، او بعض وخت هغه خطرناک الفاظ د انسان د تباهی او د بربادۍ ذریعه جوړ شي. نو د دې د وجې نن په دې راته بیان کومه او دا بلک سوچ او فکر کې دا خبره راولې چې یاره کو ازمایش راغی، تکلیف راغی، امتحان راغی، زه به بیا څه کوم؟ او ما خو تا ته خبره خلاصه کړه چې څومره په دین کې نږدې وي الله ته دومره به تکلیف زیات وي. دا رسول الله مبارک وی، دا زه نه وایم، رسول الله مبارک وی یبتل الرجل فی دینه، څومره چې انسان په دین کې مضبوط دی دومره به دې ازمایش او تکلیفات راځي، تکلیفونه به راځي. نو چې اوس تکلیف راغی دی به څه کوي؟ ولی بعضې وخت دا یو خبره یاد ساتئ چې په انسان باندې تکلیف او مصیبت راغی سجانا، نو بعضې وخت دا تکلیف او مصیبت د دې انسان د پاره د عذاب ذریعه وي، د الله نه د لرې کېدو ذریعه وي، او بعضې وخت دا تکلیف د انسان د پاره د اوچت مقام ذریعه وي، دی په اوچت مقام ته رسي. اوس په موږ ته او تاسو ته څنګه پته لګي چې یاره دا تکلیف او دا مصیبت او دا ازمایش دا په ما باندې راغی، نو دې باندې الله نه زه لرې کېږم او که الله ته به زه نږدې کېږم، دا به څنګه پته لګي؟ یرونو دا یو داسې عجیبه سوال دی چې دا عقل او فکر ورته حیران پاتې شي. خو زه به دا ووایم چې زار شم د جناب محمد رسول الله نه، زار شم د صحابو نه، او زار او قربان د علماو نه شم چې یو ډیره بهترینه، یو ډیره اعلی او یو ډیره ښکلې او مزیداره ستاسو په ژبه کې هم فارمولې موږ ته ښولې ده
دا فارموله زمونږ دا کم چې د حساب او د کتاب او د ساینس او د بیالوجي او د دې دا خلک یې هغوی هغه په فارموله یو څیز معلوموي. دقه شان یو فارموله موږ ته د الله او د الله رسول او علماو قول ده. هغې فارموله باندې به دا موږ ته پته لګي چې یاره دا مصیبت زما دپاره قهر دی، دا د الله عذاب دی، د دې د وجې زه د الله نه لرې کېږم. په هغې به موږ ته پته لګي. او که نه په دې مصیبت به زه اعلی مقام ته رسم او دا زما دپاره د راحت ذریعه ده، دې دپاره یو فارموله ښودلې شوې ده موږ ته. هغه فارموله نن زده کړې او که هغه فارموله مې زده کړه نو بیا راته زه وایم چې مصیبت، تکلیف، امتحان دا به د الله نه نه غواړې، دا به د الله نه نه غواړې، بلکې دا ما یو دعا باندې راته نن زه بیان کوم، هغه دعا به د الله نه غواړې چې دې تکلیف خو راضي به. نو چې راضي نو هوښیار، سمجدار، عقلمند هغه انسان وي چې د باندې یو مصیبت راځي او دې هغې مصیبت ته مخکې نه ځان برابر کړي او د هغې مصیبت مقابله وکړي. چل وګوري هنر وګوري، دا تاسو کوئ دا دی که نه؟ تاسو په خپل عام زندګۍ کې ګورئ چې یاره د دې مصیبت نه زه بچ کړم نو د دې دپاره لګیا یې خپل سټډي، خپل سوچ، خپل فکر، خپل اسباب ته استعمالی. دقه شان به زه نن د هغه اسباب استعمالی نو انشاءالله د خیر او د عافیت زندگی به تېرېږي. ښه وروڼو ما تاسو ته ده ووې چې دا مصیبت به زما او ستا دپاره د تکلیف او د عذاب ذریعه څنګه وي او که دا به د راحت او د خوشحالۍ او د الله ته د نزدېکت ذریعه څنګه وي. نو د دې علماو یو طریقه ښولې ده. ګورئ مصیبت کله راغې، تکلیف کله راغې، ازمایش کله راغې، تکلیف کله د اولاد د طرف نه وي، کله د مال د طرف نه وي. او وهاب ګل حاجي صاحب مال کم شي، نقصان وشي، کله د صحت د وجې بیماری راشي، کله کور روان شي، کله څه شي کله څه شي، په هغې تاسو پوهېږئ. دا مصیبت په تا باندې راغې، لږ شان سوچ ما ته وکړئ او دې مصیبت کې تا الله ته ګیلې، شکوې او پریادونه او د دې نه لږ ورتېر شه، بیا دې داسې حد ته ورسېدې چې بعضې وخت خلک کفري کلمې مو وایي، کفري الفاظ م استعمال کی چې بس دا زی صحیح کړم دی الله بلکې دغه نشته او بس مصیبت راځي او زه ولې منظم کوم او دسم کوم او تلاوتم کوم او په ما دا مصیبتونه راځي. الله سره د ګیلې، شکوې، فریادونه غلط او بغاوت دې شروع کړ نو بس په دې زړه کې دا راوله، په دې زړه کې دا راوله چې دا کوم مصیبت په ما راغلی دا د الله قهر، دا الله زه غضب کې راوستیم، دا الله زه امتحان کې راوستیم. بیا بس دغه دقه ده. او که نه دا مصیبت، تکلیف، ازمایش دا راغی او دې کې تا د صبر لمنه ونیوله، صبر دې اختیار کړ، په خولې دې الفاظ را نه وستل، زړه کې ټیک ته خپې خو په خولې دې الفاظ را نه وستل، بلکې یو سوچ ته راغی چې یاره دا تکلیف و دا ازمایش دا مصیبت راغی دا خو د الله د طرف نه دی. وما اصابکم من مصیبت فباذن الله، مصیبت او تکلیف دا خو د الله د طرف نه وي. نو که دا مصیبت او تکلیف راغی او تا خبرې دا دغه کړه چې دا د الله رب العالمین د طرف نه دی، دا د رب د طرف نه په ما دا امتحان دی، دا ازمایش دی، یعنی ګیلې شکوې دې شروع نه کړې بلکې رجوع الی الله دې وکړه، په خولې صبر، استقامت او دغه شان کفري الفاظ دې نه بلکې نور دې دعاګانو له زور ورکړه، نور دې نیک اعمالو له زور ورکړه. ما ته وګورئ، ما ته چې دا چل دې شروع کړ نو دا په دې زړه کې مصممه اراده راوله چې دا کم تکلیف، مصیبت او د ازمایش راغلی دا د الله رب العالمین د طرف نه په ما یو امتحان دی او دې امتحان کې به الله ما اوچت مقام ته رسوي. ډېر اسانه فارموله شوه. ګیلې شکوې دې شروع کړي
تباہ و برباد ہے، نیست و نابود ہے. دا اللہ طرف ته سخت قهر کرالی. په مصیبت تی صبر وکړو او دې ازمایو ځان ته نرکې دا نه چې بس مصیبتونه نه د هغې مقابله هم کې چې مصیبت رانشي خو کو راغې او ما وی خامخا به راځي خامخا به راځي. نو کو راغې نو دقې وخت کې سوچ فکر او دا په دې زړه کې راوله چې یاره دا مصیبت راغې تکلیف راغې دا د الله رب العالمین د طرف ته دی. زه به پکې د عافیې او د عافیت سوال کومه او دا به یو زړه کې بله خبره راولي چې دا مصیبت راغی نو یوازې په ما نه دی راغلی، په ډېرو بزرګانو مصیبت راغلی، په ډېرو نیکانو مصیبت راغلی. دا به دنیا کې وي وابله دي. دا یاد ساته مصیبت په دې دنیا کې او تکلیف دا به خامخا وي. ګوره اسد جانه الله رب العالمین درې عالمه پیدا کړي دي. یو عالم ته وایي عالم آخرت. نو عالم آخرت کې بیا دو عالمه دي، یو عالم د جهنم دی او بل عالم د جنت دی. دغه دو عالمه داسې دي چې یو کې مکمل تکلیف مصیبت ازمایشونه عذابونه دي چې هغه جهنم دی. الله دې ته موږ او تاسو ساتي د جهنم د عذاب. دویم نمبر داسې یو عالم دی چې هغې ته وایي جنت. جنت هغه ځای دی هغه ځای چې والله العظیم څومره عظیم قسم مې درته وکړه چې هلته د تکلیف دومره تکلیف چې زمونږ او ستاسو د دې سترګو دا باڼه دي د دې باڼو خبره هم نه کوم د دې په کروړچنده نه په اربچنده خو نري دغه شي دومره تکلیف جنت کې نشته. لا یمسهم فیها نصب هلته تکلیف نشته جنت کې. تاسو جنت بیانونه اورېدلي بس ټولې خوشحالۍ دي. نو یو عالم داسې دی چې هغه ټول خفګانونه دي او دویم عالم داسې دی چې هغه ټولې خوشحالۍ دي. د دې په مقابله کې یو بل عالم دی چې هغه دا دی د عالم دنیا. په دې عالم دنیا کې به خوشحالۍ هم وي او تکلیفونه به وي. او دام یو خبره یاده ساته نه ځان سره یو څه چې د دې دنیا په دې عالم کې مونږ او تاسو سو که نه نو خوشحالۍ به کمې وي او تکلیفات به ګورې زیات وي. دا یاد ساتئ دا یاد ساتئ. او دا ولې یاره د دې یو ډېره ښکلې او عجیبه او یو ناشنا نکته علما کرامو بیان کړې ده ډېره عجیبه. هغه نکته راته بیا وروسته ویمه خو دا راته ویمه چې هسې نه چې ستا په دې ذهن کې فاروق جانه دا راشي چې دا تکلیف په ما راغې دا مصیبت راغې کله د بیمارۍ کله د مال کله د اولاد کله یو تکلیف کله بل تکلیف جوړه زه د الله بدي شم په دې دنیا کې. نه 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 چې تا پې صبر کړی دی ته د الله ډېر بهترین انسان یې. زه ته پرېږده سجانه په دې مخ د کائنات کې د الله رب العالمین نه پس د چا مرتبه د پیغمبرانو شاباس په مخ د کائنات کې د الله نه پسو دا ګوره ډېره لویه خبره ده د الله نه پس چې مرتبه ده هغه د انبیا کرامو ده. یره پیغمبران په مخ د کائنات کې د الله نه پس چې الله نه ټولو ته محبوب ترین خلق دي هغه پیغمبران دي. او د پیغمبران متعلق به دا فاروق جانه عقیده کلکه ساتي سلمانه د پیغمبرانو متعلق به دا کلکه عقیده چې زما ستا نه ګناه کېږي. زه ته خو خیر عام شرالقرون کې اوسو د علما کرامو نه هم ګناه کېږي. علما کرام به پرېږدو د دې علما کرام استادان دي لکه ائمه مجتهدین د هغوی نه هم ګناه کېږي. ائمه مجتهدین به هم پرېږدو تبع تابعین د هغوی نه هم ګناه کېږي. تابعین چې صحابه یې لیدلي د هغوی نه هم ګناه کېږي. صحابه چې په مخ د کائنات کې د هغوی متعلق الله ویلي رضی الله عنهم ورضوا عنه زه د دوی نه راضي یم او دوی زما نه راضي دي لوی خلک دي. صحابه کرامو نه هم غلطۍ شوي الله ورته معافي کړې ده. عفا الله عنک معافي ورته الله کړې ده خو هغوی نه هم غلطۍ بعضې شوي دي باقاعده په حدیثو کې شته. په مخ د کائنات کې صرف د الله یو مخلوق ته چې هغې ته وایي پیغمبران د پیغمبر نه د ګناه تصور هم نه کېږي نه کېږي ګناه تصور نه کېږي. الله ډېر بې شان ورکړه او دا به عقیده هم ساتي. ګورئ خو دا د عقیده ولرله چې د پیغمبر نه غلطي شوې ده
انسان پې د ایمان نوځي. نه 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 نه، پیغمبر ډېر لوی شان لري، پیغمبر ډېر لوی مقام لري. نو دا به یاد ساتئ چې د پیغمبر نه د ګناه تصور هم نه کېږي. خو ما ته وګورئ، دا درته دې پورې یم چې تکلیفات په اسدجان راځي، خو دا ټول پیغمبران راواړوه. نو زه راته داسې هوی خبره نه کوم سلیم جانه، زه راته د قرآن نه دا خبره کوم چې د الف لام نه راواله تر د والناسه پورې الله د مختلفو پیغمبرانو بیان په قرآن کې کړی دی، او په هر پیغمبر د سخت تکلیف راغلی دی، عظیم تکلیف راغلی دی. خو پیغمبرانو الله زمونږ استاد د هدایت لپاره لیږلي، نو هر پیغمبر د تکلیف په وخت کې څه چل کړی دی؟ رجوع الی الله، الله ته ځان نږدې کړی، الله ته ور نږدې شوی. مثال په طور به تو مثال په طور اسه یو د درې پیغمبران ته یادو. اب الانبیاء دی، د تمام انسانیت پلار دی، د تمامو پیغمبرانو پلار دی، لوی شان، لوی مقام، لوی مرتبه لري، لوی شان، لوی مقام، لوی مرتبه لري. غلطی وته الله په قرآن کې نه دا ویلي سلمان فنسیه ولم نجد له عزمه. کنه یار تا نه ولې قرآن فنسیه ولم نجد له، یو کار یو که ایر یو قرآن شریف کې دی فنسیه ولم نجد له عزمه، قصد نو په ایر د انسان نه یو دغه شو دی پې نه ګناهګارېږي. ولې وهاب ګل حاجي صاحب خو په رمضان کې د په ایره باندې اوبه څښلې روژه دې ماته شوه؟ چرې دې ماته نه شوه، ګناه پې نشته. د آدم علیه السلام نه ایر شو، الله ورته د پلان کې اونې ته به نه رنډېږي. آدم علیه السلام نه ایر شو، هغه اونې ته لنډ شو. وایا فاروق جانه چې اونې ته لنډ شو نو څه چل وکړو؟ فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما. الله اکبر، داسې الله فبدت لهما، وایا سوآتهما، الله ته جامع وي. فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان من ورق الجنه. زر دغه پاڼې ځان پورې لګول، غلطیم نه ده، خو بس الله ورته کوشه، بس جنت ته کوشو. علماء کرام فرمایي چې څلور نیمې شلې کاله په دې جومات کې د څلور نیمو شلو کالو سړی نشته، 90 سالې الله ته وجړل. دا ته پورې ویم چې تکلیف راغی څه چل بکې، او د هغې جلا کیفیت الله په قرآن کې بیان کړی دی. او یو الله ته سوال شروع کړه، وایه فاروق جان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الله ته رجوع کړه. خدای ما په ځان ظلم کړی دی، ربنا ظلمنا، قرآن دی قرآن، وانفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الله وی د رجوع د رحمت مې پې وکړه، ما ته سوال وکړه نو ما تاسو وی غلطی ته شوی هم نه ده، خو الله ته جړلي دي، الله ته جلا کړې ده. د هغې نه پس راواړوه آدم ثاني حضرت نوح علیه السلام، 900 کاله قوم ته تبلیغ وکړو، 900 کاله په خولې یادېږي، په خولې 900 کاله په خولې یادېږي. او الله رب العالمین ته چې دعا کوي دعا، نو چونکې هغه د هغې قوم د هلاکت دغې وکړه، غلطیم نه ده، خو الله رب العالمین ته داسې سوالونه کوي، داسې سوالونه چې زه به تا ته سویم، قسم دې ټول په قرآن کې ذکر دي. یو ځای کې الله رب العالمین ته په قرآن کې د دې ذکر دی، الله رب العالمین ته سوال کوي چې ربي انی دعوت قومي لیلا ونهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا. خدایا ما دې قوم ته تبلیغ وکړه، شپې مې وکړه، دروازې مې وکړه، خدایا پاکه زه خو ډېر زیات وکړېدم. او حقیقت دا دی دې قوم چې ولا کم تکلیفات ورکړي دي، وخت اوس نشته، زما هغه مقصدي خبر رانه پاتې کېږي. نو 900 کاله کې الله رب العالمین ته یو ځل وی، اوس ورته دعا کوي، وی ربي انی مغلوب فانتصر. قرآن شریف کې ذکر ربي انی مغلوب فانتصر، خدایا بس زه بېوسه شم، الله اکبر، خدایا زه بېوسه شم، زما مدد وکړي الله، ربي انی مغلوب فانتصر. نو الله رب العالمین ګورئ ما تا ته وویل چې لوی خلک دي، خو ازمایش کې راغی، ازمایش کې الله راوسته،
نو فوراً الله ته ربي انی مغلوب فانتصر، خدای زما مدد وکړي. بیا ابراهیم علیه السلام وګوره کم شان لري، کم مقام لري، کم مرتبه لري. زه وایم دا د 15مه سپاره کې فاروق جانه چې د آیات تر ورسم چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا، الله وی الله وی ابراهیم علیه السلام ما په خلیل توب نیولې. خلیل څه ته وایي؟ ما تاسو مخکې معنا کړې وه. خلیل دې ته وایي چې د هغه په زړه کې سیوا د الله د محبت نه بل محبت د سره وینه. یا لکه فاروق جانه انسان ته د ټولو نه محبوب خپل وطن وي، د الله دپاره یې وطن پرېښی دی. قرآن شریف کې دی یار د انسان دپاره د ټولو نه محبوب د ده بیبي وي، بیبي په دشت او بیابان کې پرېښې ده. قرآن شریف کې دی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتی. بیبي د خپل د الله دپاره پرېښې ده. انسان ته د ټولو نه محبوب د ده بچي وي. والله العظیم په نص د قرآن دا خبره ثابته ده چې د خپل بچي په بری د الله دپاره چاړم راښکلې ده. او مړی انسان ته د ټولو نه نږدې د ده د خپل ځان وي، ځان د خپل وجود د الله په محبت کې د خپل وجود هم قربان کړی دی، اور ته دنګلي دي. په نص د قرآن ثابته ده. خو دقه ابراهیم علیه السلام الله ته سوال کوي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم. خدای هم یې بس سوال تا ته کوم. نو رب ته چې د سره د هغې پیغمبرانو نه د ګناه تصور هم رب ته سوال کړی. دغه شان موسی علیه السلام او موسی علیه السلام خو پرېږده. قرآن شریف کې الله وایي یو ځای کې وایي د موسی علیه السلام امتحانات وایه وفتناک فتونا، د امتحان د پاسه امتحان، د امتحان د پاسه امتحان، د امتحان د پاسه امتحان. دومره امتحانونه چې تاسو د الحمد نه راواله تر د والناس پورې ټول قرآن د موسی علیه السلام د امتحانونو ډک دی. خو هغه هم الله رب العالمین ته سوال کړی دی، رب ته جلا کړې ده، رب ته زاری کړې ده. او زه هم دا پرېږده دا په خپل ځای. بعضې وخت په دې قرآن شریف کې دا حضرت یحیی علیه السلام او د حضرت زکریا علیه السلام متعلق د آیاتونه راشي. قسم دی زه دې مونځ کې ویم د زما د ملګرو ته پته ده، او دا د دې دپاره ویم چې خدای دا څومره لوی خلق و، دا څومره عظیم خلق و. بعضې وخت د آیات چې کله ویمه د یحیی علیه السلام متعلقه چې الله رب العالمین وایي وسیدا وایه وحسورا ونبیا من الصالحین. قسم په خدای زما د الله په ذات باندې قسمی دغه اسد جانه په دې بدن مې ویښتو درېږي. وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین. دی الله صفت کوي. حسور څه ته وایي؟ اوفو قسم دې چې دا معنا م واورېده که نه. حسور هغې انسان ته وایي چې زما ستا په دې سوچ کې بعضې وخت ګناه راشي خو کړي م نه وي، نو الله هم پې وابولی صاحب نه نیسي. چې په زړه کې د سوچ راغی او ګناه دې نه دي کړی نو الله دې نه نیسي. دا الله په قرآن کې ویلي دي، معاف کړي دي دا. نو زما ستا په دې زړه کې د نورو خلکو په دې زړه کې د ګناه تصور راشي. د یحیی علیه السلام متعلق و الله وی دا هغه انسان و چې د ده په زړه کې د ګناه تصور هم نه دی راغلی. دا الله وی وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین. حضرت یحیی علیه السلام سره څه چل کړی؟ په نص د قرآن ثابت دی. په مجمع کې حلال یې که وجود یې ولې جدا. زکریا علیه السلام وګوره کم انسان دی، کم عظیمه هستی ده. قرآن شریف راواړه و ځای په ځای د هغه بیان دی. یو عظیم پیغمبر. تاسو په نص د قرآن باندې دا خبره ثابته چې حضرت زکریا علیه السلام خپلو هغه د وخت ظالمانو رونیوه او په اره باندې نیم کټ کړه. هغې خلکو سره د دې چې پاک خلک وو. زکریا علیه السلام دعاګانې راوړه په ټول قرآن شریف کې موجود دي. او زکریا علیه السلام الله رب العالمین ته سوال کړی دی او زاری کړی دی. دغه شان موسی علیه السلام رب اشرح لي صدري وایه که نه ویسر لي امري واحلل عقدة رب اشرح لي. نو علی هذا القیاس زبرته د کم ویم حضرت ایوب علیه السلام وګوره انی مسن الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت یونس علیه السلام وګوره لا اله الا انت سبحانک انی کنت. زما د خبرې مقصد دا دی
چې دا ټول په خپل ځای لوی مقام لوی مرتبه خو زویم لا یمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر آدم علیہ السلام په خپل ځای لوی شان ابراهیم علیہ السلام په خپل ځای لوی شان حضرت موسی علیہ السلام په خپل ځای لوی شان حضرت یحیی علیہ السلام په خپل ځای حضرت زکریا علیہ السلام په خپل ټول ګلونه دي خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کائنات کې د الله نه پس دغه مرتبه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وی چې چاته تکلیف راغی زما د زندګۍ تکلیف ځان ته رامخکې د رسول الله مبارک زندگی د اول نه د پیدایش خو پریدا پیدایش پریدا د انسان هغه پیدایش نه پس تکلیفات خو پریدا لا رسول الله مبارک دنیا ته راغلیم نه دی او دنیا ته د راتلو نه مخکې 15 یا 6 میاشتې پسې مخکې والد صاحب وفات شوی تاسو ته پته لګي تاسو ټول د دې معاشرې خلک یې د انسان بچی چې ماشوم یو پلار یې مړ شي تاسو پې څومره خفه کېږئ وي پلار یې نشته یتیم دی رسول الله مبارک لا پیدا هم نه دی پلار یې وفات بیا چې پیدا شو په کومه معاشره کې دا پکا د عربو هغه معاشره کې چې کم ابو جهل او عتبه او شیبه دا خلک وو په هغې معاشره کې پیدا پلار نشته یوه مور ده دغه شان ژوند تېرېږي بیا د پیغمبرۍ په وخت کې زه الله رسول الله مبارک چې ګوته اوچتوي نور یو خوازي او بل خوازي ویا اقتربت الساعة وانشق القمر داسې عظیمه هستي چې ګوته یې داسې کړه نور یو لخته سپومۍ نیمه یو لخته لاړه نیمه بله لخته لاړه دا شان لري دا مقام لري او تکلیفات د زندګۍ الله اکبر ما خو تاته ووي چې رسول الله مبارک وي په چا باندې تکلیفات رالل نو هغه نور تکلیفات پرېږده زما د زندګۍ زما زندګي د ځان ته مخکې نو تکلیفات دا ما تاته ووي چې دا به د انسان په زندګۍ کې چې په دې عظیمو خلکو راغلي دي نو زه ورته پکې سي اوس په ته دا وې ما ته وګوره اسجانه چې دا پیغمبران خو ډېر لوی خلک وو الله ته ډېر نږدې وو په دوی دا تکلیف ولې راغی د دې ډېر جوابونه دي خو د جمعې دا وخت مختصري نو هغه ټول جوابونه ته نه کوم خو صرف پر د ده وویم چې دا دنیا د تکلیفاتو ځای دی د دې تکلیفاتو په وجه د دې پیغمبرانو شان او مقام الله نور اوچت کړی د هغوی دپاره دا دی او که په ما او تا باندې تکلیف راغی ما خو تا ته ووي او تکلیف هغه دغه مې راته بیان کړه نو که په ما او تا تکلیف راغی نو زما او ستا تکلیف په دا وي چې موږ او تاسو پې صبر کوو که نه نو دا واوره چې د صبر د برکته به الله رب العالمین انسان د ده به هغه اعمال نه وي چې ده ته دنیا کې کم حواله شو خو دا تکلیف او مصیبت پرې راغی او ده پې صبر کوي د دې صبر د وجې به الله دا انسان په آخرت کې لوی مقام ته ورسوي د دنیا دا تکلیفات د دې د وجې وي دا پې انسان الله لوی مقام ته رسوي لوی مرتبې ته پې الله رسوي چې ته پې صبر کې او ته چې دا د الله د طرف نه دي هغه مقام ته په اعمالو نشي حاصلولی دقې تکلیف باندې ته چې صبر کوې الله دې هغه مقام ته رسوي داسې چلو شو زموږ د دې دین ډېر لوی عالم دی ډېر عظیم عالم دی حقیقت دا دی یعنې هغه ستاسو د پښتنو خبره وهاب ګل حاجي صاحب وي نور په ګوته نه پټېږي نور په ګوته نه پټېږي دا خلک نه پټېږي دا ډېر عظیم خلک دی مولانا اشرف علي تانوي رحمهم الله اوفو مجددو فاروق جان مجددو او زه وایم بعضې وخت دا وایم که نه د ده د کتابونه چې راواړی که نه نو ده څومره کتابونه لیکلي ګوره بعضې علمای نو بعضې لیکلي په احادیثو کې کتاب لیکلي چا په فقه کې لیکلي چا په تفسیر کې لیکلي چا په معنیو کې لیکلي چا په ادبو کې لیکلي مولانا اشرف علي تانوي رحمهم الله سجانه هغه هستی ده چې 50 د پاسه زر کتابونه یې لیکلي دي او په هر فن کې لیکلي دي نو مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمهم الله په دې خپلو مواعظو کې یو خبره ذکر کړې ده وی یو کلي کې 2 کسان مړه کېدل ما ته اوس وخت ښې یو یهودي او بل مسلمانو یو یهودي مړ کېده بل مسلمان مړ کېده الله د مرګ د دواړو فیصله وکړه چې فیصله د دواړو د مرګ وکړه
فرشتو ته وی لاړ شه ته به د یهودي نه سا والې او بلې فرشتې ته وی ته به لاړ شي د مسلمان نه به سا والې خو دومره قدر کار به وکړې چې کله د یهودي نه سالې نو هغې فرشتې ته الله وی ته به هم یو کار وکړې او چې کله د مسلمان نه سا الې نو د فرشتې ته ته به هم یو کار وکړې څه کار به وکړې دا چل به وکړې چې دا یهودي مري که نه نو د دې مرګ نه مخکې به داسې چلې که چې ښکلي یو کب به والې او هغه به روید کې او د یهودي له به یې ورکړي چې هغه کب کله وخوري بیا ته سا والې وایي دا ولې الله ته الله ورته دا د دې وجې د یهودي کب ته ډېر سخت له شوی دی ښه هغه مسلمان له چې کومه فرشته ورتله هغې فرشتې ته الله وی داسې چل به وکړي چې دا سړي خو مري دا مسلمان خو د ده د دې مرګ په وخت کې به زیتونو تیلو ته د عرب زیتون ډېر استعمالوي او زیتون ډېر استعمالوي نو د ده زیتونو تیلو تړه شوي دی وی ښه وی د ده په الماری کې د زیتون تیل پراته دي الله دې فرشتې ته وي نو فرشته وی چې ولې ورکړه الله فرشته وی جوړه الله راته وی چې ورکړه نو الله ورته وی نه هغه تیل به راوالي او د ده ورته ډېر زخله شوي دی خو دقه تیل به د ده په مخ کې راتوي نه به یې ورکړه دواړه فرشتې لاړې یهودي چې مردارېده هغه یې لوید کړی کب ورکړه او چې هغه مسلمان وفات کېده او زیتونو ته تیل له شوي دي زیتون داسې ولیدل فرشتې او بس هغې یې توی کړې دواړه د دنیا نه مړه شو چې مړه شو فرشتې را روانې شوې دواړو ملاقات وکړو حیرانې وې چې خدایه دا څه استا څومره محبوبو تیل دی ولا ورنه دا ستا دشمنو کب ته په آخره کې له شو ور دی کولی دا الله رب العالمین حکمتونه فیصلې دا زموږ ستا په ذهن کې ظاهرا یو شان دي خو باطن کې ډېر لوی مقام دی الله ته دا هر څه پته دی فرشتې لاړې هم یې کړ یا الله ستا حکم خو خیر لږ هم په دې باندې پېکه چې د دې مسلمان خواهش پوره نه شو د یهودي خواهش پوره شو دا ولې الله ورته دا دې وجې مورې وی دا یهودي چې و که نه دا زما نافرمانه د ډېرې نافرمانۍ هم کړې وې خو بعضې نیکۍ هم دنیا کې کړې وې نو دا د الله قانون دی چې مسلمان نه وي او یهودي وي نصراني وي هندو وي کافر وي خو دې دنیا کې ښه کار وکړي نو د دې ښه کار بدله الله دلې په دې دنیا کې ورکوي دا کوي دا بعضې کافران کوي ښه کارونه کوي ډېر کوي ډېر زه راته لرې خبره نه کوم دا زمونږ دا سړک چې جوړ شوی دی دا سړک اوس نوی جوړ شو د اکثرو ملګرو ته پته لګي دا د کافرانو یو لویه اداره ده ورلډ بانک ورته وایي دا هغوی جوړ نو څومره خلکو ته پرې راحت دی نو د دې هغه بدله به الله دې دنیا کې ویله ورکوي آخرت ته یې نه پرېږدي دا د الله فیصله په قرآن کې کړې ده په حدیثو کې دغه شان شوې ده نو دا کافران هم ډېر کارونه کوي نو پیسه هغه بدله ولا الله په دنیا کې ورکوي نو فرشتې ته الله وایي دې یهودي او نیکي کړې وه هغه موږ ته پاتې وه اوس ما ته را روانو نو ما وی چې یاره ده خو بعضې نیکي کړې ده اوس ما ته را روان دی او د نیکۍ بدله خو الله وایي زه خامخا ورکوم نو چې خامخا ورکوم د ده دپاره آخرت کې هغه نیکي ونه نو ما وی راشي د دنیا کې ورکړه د ده زړه کب تو شو نو چې هغه کب مې وله ورکړه د هغې نیکۍ هغه بدله مې وله خلاصه کړه ور مې کړه بس زما باندې هم بس پاتې نه شو زما پسې پاتې او دې مسلمان سره څه چل وکړو ما ته وګورئ دنیا کې تکلیفات دا چې راځي دا د څه دپاره راځي وایي دې مسلمان ډېر زبردست نیک اعمال کړو خو ما دله اوچت اعلا په جنت الفردوس کې یو اعلا مقام لیکلو خو هغې ته لا رسېدلې دی نو نیکي یې کولی نه شوه په کټ باندې پروت نو ما یې راشه لږ معمولي شان تکلیف ورکړه دی به پې صبر وکړي د هغې تکلیف په صبر کې به دی زه د جنت اعلا مقام ته ورسوم نو دا مې ځکه وکړه ما ته وګوره دنیا کې موږ به تاسو تکلیفات راځي تکلیفاتو کې به صبر کوو شکوې به نه کوو خو زه یو خبره کومه اسد جانه چې موږ کو صحابو باندې راتللو کو پې هغه ډېر لوی خلک وو موږ تکلیف ته د ټینګې نه یو نو اوس به څه چل کوو
نو اوس په دا چل کو چې رب ته به سوال کوو نو په سوال باندې الله تکلیف ختموي په سوال الله تکلیف ختموي دا جنو شو سجانه زمونږ د دې دارالعلوم دیوبند چې دا څومره علما دي د دې ټولو پیر لکه د مولانا اشرف علي تانوي د مولانا رشید احمد گنگوهي دا د علم غرونو د علم څه شي غرونو د دوی ټولو پیره دا په مکه مکرمه کې هغه څوک مهاجر مکی حضرت مولانا امداد الله مهاجر مکی اوهو دا ډیر عظیم انسان او ننم الله رب العالمین دې تاسو ټول مکه مکرمه ته بوتلی کانو بندگانو ظالمان خو ته نه هم نیکانو بندگانو پیسې په امین نه خرج کیږي او د الله په جناب کې اس وخت پته نه لګي چې دعا کله قبليږي نو په زړه په شوق باندې وای الله دې مونږ او تاسو ټول مکه مکرمه ته بوتلیږي اوس په ان شاء الله زه چې چا د زړه نه ویلي د قسم په خدای زیبا ننم تاسو لار شه او د دې مروه په دې الخ باندې لار شه دقلته یو مقبره دغه ته معلا وي ننم په معلا کې مولانا امداد الله مهاجر مکی آدم فرمان په مکه مکرمه قبر له عزت علیم نو مولانا امداد الله مهاجر مکی سجانه ناسو یو کس ول راغی او داسې وخت کې راغی چې دی لګیا دی خلکو ته وای چې لکه څنګه چې زه تاسو ته لګیایم چې په مصیبت صبر کوي راغی دی سره د انسان ګناهونه معاف کیږي درجات وایا درجات اوچتیږي او الله ډیر لوی مقام ته رسي الله ډیر لوی مرتبه ته رسي دا څنګه چې زه ته اوس مې بیان وکړ د قشن بیان وکړ دی کې یو کس راغی وای سه به دوا کوي سخت مصیبتونو کې اخته ما د پاره دوا اوس هغه شاګردان مو ټول وی چې خدای اوس خو حضرت شیخ صاحب لګیاو او وی چې په مصیبت باندې سړی دی مقام ته رسي په تکلیف باندې سړی دی مرتبه ته رسي په تکلیف باندې انسان د فرشتو مقام ته رسي او دی وی چې خدای تکلیف راغلی سوالو کا چې دا تکلیف وایا ختم شي نه شي نو موږ حیرانو دا جواب وره وی موږ حیرانو چې خدای حضرت شیخ صاحب بدت اوس د تکلیفاتو دغه کو اوس په چې د څه دوا کوي نو الله اکبر علماء ولا نیکان ولا الله ډېر لوی شان ورکړي ډېر لوی مقام ورکړي او ډېر لوی عقل ورکړي ناغلا سوچت ک دا دعا لګاوره وی خدایا تکلیف مصیبت امتحان دا ډېر لوی شی دی ستاسو طرف ته چې راشي انسان په ډېر لوی مقام ته رسي خو خدای موږ ډېر کمزوري یو ډېر عاجز یو نو دې تکلیف دغه ته دغه نه یو یا الہ العالمین تا سوال کو چې کوم مصیبت تکلیف تا موږ د پاره لیکلي دی هغه خدای په روغ او په عافیت باندې بدل هغه مصیبت خدای په عافیت باندې بدل نو الله خو کولی شي مصیبت په عافیت باندې بالکل بدلولی شي نو خدای چې دا کوم مصیبتونه او تکلیفونه سا زمنګ د پاره یاد مرګ د پاره کې د تینن ته خدای ادا تکلیفونه ولا په عافیت باندې بدل کې نو سوال به الله ته د عافیت او د عافیت کو سوال به الله رب العالمین ته د عافیت او د عافیت کو نو د عافیت او د عافیت لپاره ډېر زیات دعاګانې دي او په حدیثو کې او په قرآن کې دا دعاګانې ډېر زیاتې هغه منقولې دي ډېر زیاتې منقولې دي خو زه راته نن یو دعا ویم او د دې دعا ډېر لوی زبردست اثر دی د دنیا او د آخرت چې څومره عافیت دی الله رب العالمین به تعالی درکوي چې څومره عافیت دی د دنیا او د آخرت چې څومره دغه دی نو هغه به تعالی دوه قسمه دا دعا راغلې ده یو کس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لراغی او هغه ته وی اے د الله رسول سخت تکلیفاتو کې او سخت مصیبتونه دي نو رسول الله وته وی الله دې را خیر او عافیت درکړي ناغلا بیا راغی وی د الله رسول ډېر سخت تکلیفاتو نو الله نو بیا وته پدریم ځل بیا راغی نو رسول الله مبارک وته وی داسې چل کوا چې داسې دعا وای دا دعا یې زده کې چې اللهم انی اسألک العفو والعافیه خدای زه تاسو سوال کوم چې ما له عفو او عافیت راکې عفو معافي مراته وکړي وایا او عافیت هم راکې دې تکلیفاتو نه مې وساتې
نو دا دعا دومره زبردسته ده، آسانه دعا ده. اللهم انی اسألک العفو والعافیه. وایه ټوله اللهم انی اسألک العافیه والعفو والعافیه. خدای مالا عفو و عافیت راکې. او که ته بیا وې چې یاره زه دې نورم خوږ شمه، زه دې نورم خوږ شم او ښکلې دعا دې ویمه، نو دا د احادیثو په ټولو کتابونو کې موجود ده. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خپلو غوږو دا دعا ډېره اورېدلې ده، او دا بیا سارم وي او ماښام به وي، دا بیا سارم وي او ماښام به وي. دا دعا یې زده کړې ډېره بهترینه، ډېره ښایسته او ډېره مزیداره دعا ده. او د هر قسمه تکلیفونو او امتحانونو نه به م الله ساتي، د هر قسمه تکلیف او امتحاناتو نه به م الله ساتي. نو حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا دعا د هغه نه نقل ده، نو هغه به وی رسول الله مبارک وایي چې رسول الله مبارک به داسې موږ ته وایي چې ووایه چې اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة، اللهم انی اسألک العفو والعافیة والمعافات في ديني ودنياي وأهلي، اللهم استر عوراتي وآمن رعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن يساري. دا دعا برسول الله مبارك باقي دوي عن يميني وعن يساري وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أعتال من تحتي. دا دعا برسول الله مبارك دا یادکه کوم مرګور ولې نه ورځي. زما دا مرګري تیمور جان هم ناست دی، سلمان هم ناست دی، دا علما دي، دوی به راته ولیکي. او چې کم زما په دې سکرین باندې دا مرګري اورېدونکي دي، دا زما دا مرګري به راته دا دعا په دې سکرین باندې دا کړي. دا دعا وایه څومره ښکلې دعا ده. ما ته وګوره، اللهم انی اسألک العفو والعافیة، خدایا عفو بخنم غواړم، والعافیة او عافیت غواړم، د دې ټولو مصیبتونو نه عافیت غواړم، فی الدنیا والآخرة، یوازې په دنیا کې نه، په دنیا کې مو په آخرت کې خدای غواړم. او اصل کامیابی هغه د آخرت ده، اصل کامیابی د هغه آخرت ده. والعافیة، اللهم انی اسألک العفو والعافیة، زه عفو عافیت غواړم فی دینی په دین کې، و دنیای په دنیا کې، و مالی او خدای مال کې غواړم، مال مې تباه نه کړي، دین مې تباه نه کړي، دنیا مې تباه نه کړي. دا ټول د دې معنا ده. اللهم استر عوراتي، الله اکبر، وی خدای په ما باندې پردې واچوي. اوهو خدای دې موږ او تاسو بې پرده کوي نه. نو دا دعا کوي اللهم استر عوراتي، خدای په ما پرده واچي، وآمن روعاتي، او خدای پاک زما هر قسمه حفاظت وکړي. او څنګه مې حفاظت وکړي؟ اللهم احفظني من بین یدی، خدای د مخکې نه مې حفاظت وکړي، ومن خلفي د رستو نه مې حفاظت وکړي، وعن یمیني خدای د ښي اړخ نه مې حفاظت وکړي، وعن شمالي خدای د ګس اړخ نه مې، وعن فوقي خدای د بره نه مې خدایا حفاظت وکړي، ومن تحتي او خدای د ځمکې نه مې خدای حفاظت وکړي، دا ځمکه را باندې راوانړئ. ولې ځمکه وانړئ دا سجانه؟ نن ورشه الله دې زمونږ په هغې مسلمانانو باندې خپل رحم او کرم وکړي. امتحان پرې راغلی د بونیر په مسلمانانو، خو ځمکه پرې راوړې ده، هغوی ترې لاندې دي او کاڼي پرې د پاسه. دا دعا رسول الله مبارک نه ثابته ده. دا وایې دا دعا خامخا یې زده کړئ. ما تاسو ته وي هغه سړی به زه بهترین انسان ګڼم چې زما د مرګلو راشي یا دعا موږ ته ولیکه. هغه انسان به زه بهترین ګڼم چې زما د مرګرو ته وایي چې په دې سکرین موږ ته دا دعا خامخا راوایي. دا د سارې صرف 2 ځله یا 3 ځله وایې، قسم په خدای د دنیا او د آخرت څومره مصیبتونه چې دي الله به هم د ټولو مصیبتونو نه بچ کړي. بهترین او ښایسته دعا ده. الله دې موږ او تاسو ټولو له د دقې دعا د ویلو توفیق را نصیب کړي. درود شریف ووایه. ښه جي، د کاروبار د کولو دپاره راته او د کاروبار د کامیابولو دپاره راته څه وظیفه وښایه. نو د کاروبار د کامیابولو او د کاروبار د چلولو دپاره خو دا خبره ده چې د رزق دا معامله الله رب العالمین ځان سره ایښې ده. الله په قرآن شریف کې په څو ځایونو کې ویلي ځان سره ایښې ده. اوس چې ځان سره ایښې ده نو د دې الله نه به موږ په څه طریقه باندې چې هغه سره ده هغه نه به یې غواړو.
نو دغه د غوښتلو دپاره علما کرامو مختلف طریقې ښولي دي. د رزق الله معامله الله سره ده. وایو قاضي صاحب نحن قسمنا بین معیشتهم فی الحیات الدنیا. الله وی ما د دې دنیا د دې ژوند دغه د ما ځان سره ایښی د معیشت، نو دا الله سره دی. نو چې الله سره دی نو یو څیز به موږ د الله رب العالمین نه غواړو. نو چې غواړو نو انشاءالله چې دغه بعضې اعمال داسې دي چې دا د اختیار کړل نو الله برله په رزق کې بالکل برکت اچي. رزق زیاتول راته نه وی، رزق کې برله برکت اچي. رزق زیاتول اس خبره نه ده، قسم په خدای، خو د ټولو نه اوچته خبره ده چې رزق کې د برکت وي. الله دې زمونږ او ستاسو رزق کې برکت راولي. نو د رزق د برکت لپاره علما کرامو څه بعضې څیزونه ښولي دا یاد کړئ، ډېره زیاته پیدا ورکوي. یو خدا دی چې 15 واله وخته مونځ کوئ، قسم په خدای رزق به هم پراخه وي، رزق کې به هم برکت وي. او بیا خصوصا ټول مونځونه کوئ، ټول مونځونه، خو د سار د مونځ پوره اهتمام وکړئ. زما دې د خدای په ذات باندې قسمي چې د رزق لویه چابي هغه د سار په مونځ کې ده. چې کم سړی د ساري مونځ باقاعده کوي، جمع سره کوي، والله العظیم څومره لوی قسم مې وکړو دی به چېرته هم په دنیا کې الله رب العالمین رزق ته محتاج نه کړي، د ده رزق به پراخوي. نو دویم نمبر دا دی چې د ساري د مونځ دغه کوي. دریم نمبر علماو دا ښولي دي چې د کثرت استغفار کوي. استغفار ډېر وایي. استغفار سره د انسان الله رب العالمین هغه دروازې د رزق کولو کې چې د په سوچ او تصور کې مې دا زه نه وایم سجانه، دا الله په قرآن کې وایي قاضي صاحب فقلت استغفروا ربکم وایه انه کان غفارا. استغفار وایي الله ډېر بخونکی دی، غفار ډېر بخونکی. نو څه به وکړي؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، الله به د اسمان دروازې د باران کولو کې ویمددکم باموال وبنینا ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا. زه راته د دې آیاتونو هغه لفظي ترجمه نه کوم، خو زه یې راته مقصد د بیانوم چې الله وایي چې د خان محمد لالا چې د څلورو وانو الاخو نه به راته د دروازې د رزق کولو. دا په څه باندې؟ په استغفار باندې. نو دریم نمبر د استغفار ډیر کوشش وکړئ او کم از کم 314 ځله کم از کم د استغفار وایي. استغفار مختلف الفاظ دي، خو زه راته آسان استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، یا استغفر الله واتوب الیه، یا استغفر الله من كل ذنب. دا ټول د استغفار. نو دریم نمبر دا رزق د دغه لپاره لوی شیز هغه استغفار دی. او څلورم نمبر وی چې زما د رزق کې برکت وي او کاروبار کې د برکت وي. نو سجانه په دې موږ مخکې بیان کړی دی، بیا به هم پیو کو چې د ماښام د مونځ نه پس صورت واقعه وایي. یاره قسم په خدای د هغې الخ نه به خدای د رزق دروازې کولو کې چې ستاسو په سوچ او تصور کې به وي. ما خو تاسو ته مخکې ویلو د عبدالله ابن مسعود واقعه مې راته بیانه کړې وه چې لوڼه دې وفات کېده وي، لوڼه پاتې شوې. عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وایي لوڼه رانه پاتې شي دا پیسې واله. وایي ما لوڼو ته داسې یو زبردست د قرآن صورت ښولې دی چې دوی به چېرته محتاجه نه شي. او زما لوڼه دا صورت واقع عاملانې دي چې هغه وفات شو نو یو کال پس هغه لوڼه هم واده شوې او د لوڼو هغه رزق راته نه ویم چې د هغې څومره رزق و، هغه راته نه ویم، خو چې هغه کال پس یې د هغې خپل مال زکات ورکړ نو پاکستانی 40 لاکه روپۍ صرف یو لورې زکات ورکړ چې مال به څومره. دا صورت واقعي د برکته. نو یو د صورت واقعي دغه کوي. او 6 نمبر داسې چل کوي دا د رزق دروازې دغه کوي چې اودسونه خو تاسو د دلته څومره راغلي اودس هم کړی دی او که نه هلکه بیا اودس خو نه یار ټول اودس کړی دی که نه. خو اودسو کې به زه هم دی کې یو 15 کسه داسې وي چې په صحیح طریقه به اودس کړي او په دې اودس کې یو دعا ده. ډېر کم خلک وي، ما په هغې مخکې بیان نه کړی دی او اوس یې راته بیا ویم چې دا دعا وایه نو د رزق دروازې به هم کلو شي. وایه قاري صاحب اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارک لي في رزقي. د دې دعا چې کوم اثر دی قسم دی په رزق باندې که نه د هغې الخ نه به موشي چې ستاسو په سوچ او تصور کې به وي. نو اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارک لي في رزقي دا وایه. د دې ډېر زیات دغه دی.
او شپږم نمبر اسد اوس په تپوس مرګري کړی دی نو اوس پته ده ووایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علي وایي یو ځل داسې را روان و یو کس هم ولید چې ډېر بد حالت کې یو صحابي دی پروت دی چې رسول الله مبارک ولې راغی مرګري دا ولې داسې بد حالت وي غریبي ده ډېر زیات غریب یم وی مزدوري کوم او هغه مزدوري هغه پل مې نه لګي مزدوري کې مې برکت نه وي تاسو د الله په ذات یقین وکړئ زه راته بالکل حواله درکولی شم حضرت علي وی رسول الله مبارک ورته چې داسې چل کوه چې صرف د سارې درې ځله او د ماښامې درې ځله وایه چې توکلت علی الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا توکلت علی الحي الذي لا يموت دا آیات کې نور دا د سورت بنی اسرائیل د ټولو اخري آیات دی وی دا یو درې ځله ماښام وایه او درې ځله سار وایه زما د خدای په ذات باندې قسمي راشي حواله به ما سري وي هغه صحابي وی یو هفته مې دا وي چې په دویمه هفته مې وکتل وی د دنیا د هغې الخ نه رزق راغی چې زما په تصور کې نو دا دعا وایه درې ځله او اخري راته دا یو دغه ویمه چې وایه کاروبار کې مې برکت راشي نو د کاروبار د برکت لپاره یو دا چل کوې چې د سهار مونځ وکړې که نه د سهار مونځ نو د سهار مونځ نه پس او یا ځله د قرآن شریف یو آیات دی اوهو ما پې تجربې کړي دي او د هغې الخ نه مال راغلی دی چې زما په تصور کې نو هغه آیات څه دی الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوي العزیز او یا ځله د آیات وایې رزق کې به م الله برکت واچي نو د رزق د برکت لپاره دا بهترین دغه دی اولاد بدعمله دي څوک وایي اولاد بدعمله دی اولاد خدای دې زمونږ ستاسو د ټولو اولاد نیک عمله صالحه کړي د دې دپاره څه چل وکړو د دې دپاره خو ګوره یو خو الله ته سوال کوې هر وخت سوال کوې بلې د تربیت غم وکړې موږ تربیت نن نه کوو قسم دی د اولاد تربیت 85% خلک نه کوي صرف 15% خلک تربیت کوي او بس وایي اولاد داسې اولاد داسې هلکه اولاد دې لګیا دې په غلطه روان دي تباه کېږي بربادېږي جهنم ته روان دی بس مونږ وایو مونږ دغه وکړه زموږ د علما یو مثال بیانوي وایي یو عظیم اور لګېدلی دی یو عظیم اوره او هغه اور ته ستا یو ناپوهه بچی دی روان دی نو ته به صرف هغه ته په خولې باندې وایې چې بچی مو ورځه اور دی خو ته به ورځې پوره کوشش وکړې د هغه د رانیولو کوشش وکړې دقه شان کوشش پوره وکړې د اولاد د تربیت په باره کې نو د هغې دپاره دا دی چې کوشش کوې چې اولاد ته ښکلې کلمات ښایې یو خیزان سره جماعت ته باقاعده راولې موږ اولاد جماعت ته نه راولو نو با جماعت د مونځ عادت ورته واچوې دویم نمبر دا دی چې د نیکانو مجلس ته یې بوځې یاره دې کې اوس وخت کم دی چې زه دا خو دا ډېر اوږد سوال دی خو زه به تاته ویم چې د نیکانو په مجلس کې کم کمال او اولاد ته میلاویږي نو زما دې د خدای په ذات باندې قسم دا ما په خپلو سترګو لیدلي دي ویم راته نه خپل اولاد سره دا کړی په خپل سترګو م لیدلي چې الله د هغې د برکته څه چل کړی نو د اولاد د نیکوالي دپاره یو ده چې نیک صحبت ته یې بوځئ او بلې د دعاګانو اهتمام وکړئ د اولاد دپاره موږ قسم دی د بچو دپاره د دعاګانې نه کوو د مال کوو خدای ښه نوکري ورکړي والا خدای ښه کور ورکړي خو د هغوی د اعمالو دپاره د هغې د اعمالو دپاره په قرآن شریف کې دعاګانې دي یو دا دعا ډېره وایه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما بالکل دې سره اولاد دي کېږي او یو بله یو دعا قرآن شریف کې ده حارث صاحب په شپږویشتمه سپاره کې ده واصلح لي في ذريتي اني تبت الیک واني من المسلمین واصلح لي في ذريتي خدای زما اولاد نیک عمله کړي اني تبت الیک خدای دا ارس به ته کې زه تا ته اول د خپلو ګناهونو معافي غواړم او خدای ما د نیکانو د مسلمانانو نه کړي دا دو دعاګانې وایه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين او یو ربنا واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين خدای پاک دې زموږ استاد ټولو اولاد نیک عمل صالح دیندار لوي کې یو خور د هغې دپاره دعا وکړې او د دعا دپاره ویلي دی الله رب العالمین د دې خور څه تکلیفات دي او څه د زړه حاجتونه خدای دې د خپلو پټونه به یوسف ماما زوی ګوهر د کینسر بیمار دی الله رب العالمین دی الله دې ولا صحت ورکي او الله دې ولا عافیت ورکي او زما ورور دی سعودي عرب کې دی مسافر دی څه مشکلات دي ورته رب العالمین دې زمونږ د دقې وروره
او چې نور څومره په دغه ملکونو کې مسافرین دي الله رب العالمین دې د ټولو مسافرینو د خپلو غیبو خزانو نه مدد وکړي. دعا وکړئ الله زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله زموږ ګناهونه معاف کړي، د دواړو جهانو خیر هم الله نصیب کړي او الله موږ له د ښکلي دعاګانو توفیق راکړي. او دا دعا وکړئ چې الله رب العالمین زموږ او ستاسو اولاد نیک عمله کړي، الله هم د بد عملو د اولاد نه الله رب العالمین وساتي. او رب العالمین موږ او تاسو دا دعا کوي چې د ازمایښونو امتحانونو نه الله وساتي او د دغه دعا دی الله موږ او تاسو ټولو له توفیق را نصیب کړي، د دواړو جهانو خیر دې الله نصیب کړي. دا څومره چیټونه راغلي او ماته پکې د دعاګانو دپاره ویلي الله د ټولو دعاګانې قبول او منظور کړي. زموږ د شب قدر یو معذور زموږ ملګری راغلی دی، دا بیانات په دې سکرین باندې اوري، بیمار دی، الله دې ولې صحت او عافیت ورکړي. او ستاسو زموږ چې څومره راغلي دي باندې زما دا خبرې اوري او بیانونه اوري او د دې ملګرو څه دعاګانې دي او ډېرو ماته خلکو ټیلیفونونه کړي دي، الله د ټولو دعاګانې په خپل جناب کې قبول او منظور کړي او د دواړو جهانو خیر الله زموږ نصیب کړي برحمتک یا ارحم.